الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما د 400 مذهبی سیاسی قیادت ستاسو شکریہ ادا کوم چې د اهمي مسلې کې ما غونته کې یو عاجز بندلم دعوت ورک. زما عزتمندو ما ته خو رشید ګل صاحب بس دعوتنامه را لېږلې وه او ما وی چې یاره دې کې به خامخا شرکت کوم. پی ټي آی سره هم که لګي او که نه لګي خو رشید ګل داسې غریب شان سړی دی نو ده سره هم لګي او که د دې حکومت هم او که د دې حکومت هم ورسره ملګري او که د دې مخالفت هم ورسره ملګري. خو به هر حال زه به د جمعیت علماء اسلام د ترجمان په حیثیت ستاسو د مجلس کې شرکت کوم. حکومت کې د هر چی او که هر چی خو حکم به پکې د مولانا چلی انشاءالله چې دا مسله موږ ډېره په اسانه وله حل کړې وه. خو بیا هم زه انتهایی عاجزانه درخواست کوم چې تاسو خپل محنت او کوشش او مشقت کوئ. زما چې حکومتي سطح باندې څونه پورې دغی داسې نه چې ګینې موږ یوازې موږ سره میا صاحب دیم شته، قیصر جمال صاحب دیم شته، هغې باندې الف خان صاحب ښه پوهېږي، رشید ګل هم پوهېږي. زه سبا انشاءالله د پیر ورځ ده انتظامیې سره هم په دې کې خبرې وکړم او که بره څه خبرې که صوبې سرې او که مرکز سرې انشاءالله د 400 قیادت سیاسي قیادت د قیصر جمال صاحب په شکل کې د میا صاحب په شکل کې دا ویم چې د نگران حکومت په شکل کې دلته موجود دی. نو انشاءالله موږ به ستاسو د دې قومي او دارنګې سماجي مسلې نه په هیڅ وخت کې مخ ناړو او علي به په قلار کینو چې حکومت او انتظامیه په دې باندې مجبوره کړو که په درخواستي که په سوالي که په مینتي او که په زوري چې ستاسو دا مسله لیګل مسله زما د معلوماتو مطابق 2 کال اګریمنټ هم پاتې دی چې اګریمنټ هم پاتې قیصر جمال صاحب وایي چې یاره ټول لوازمات هم دلته دي. نو د دې وجې نه دا دفتر چې دی ده کې پاتې شي دا د قوم دپاره 400 د عوامو دپاره ډېر سهولت دی او موږ خو دا یو دفتر دی که 2-3 دفتر دی 400 کې منظوري دی کې موږ هغې ته هم خوش آمدید او هرکلی وایو. خو دا رشید ګل صاحب ته دې معلومات دي دا دفتر هم د پاسپورټ چې کوم دی غالبا پاسپورټ وغیره دا مولانا ګوهر شاه صاحب دې 400 دپاره درخواست ورکړو او د هغه د وجې نه په ټول KPK کې نه بلکې ټول پاکستان کې هره ضلع کې منظور شوی. مخکې به دا صرف ډویژن په سطح. نو زه څنګه چې هغه وخت کې JUI جمعیت علماء اسلام مولانا ګوهر شاه صاحب د دې د منظورۍ دپاره محنت او مشقت کړو نو دارنګې د دې د سهولت او اسانتیا دپاره به موږ محنت او مشقت کوو. دا دفتر به انشاءالله په دې ځای کې قایم او دایم ساتو. په دې خبرو باندې اکتفا کوم او ستاسو ډېره شکریه او ډېره مننه خاص کر د رشید ګل صاحب چې ماله دعوت راکړه. یقینا د ده نه زه مجبور یم. PTI نه خو ډېر خلک داسې ډېر مجبور نه